السلام علیکم. د نن ټاپک دی زموږ د دنیا کامیابه ترین خلک جوړېدلی شو که نسو جوړېدلی. که نسو جوړېدلی نو څه نسو جوړېدلی او که جوړېدلی شو نو څنګه به جوړا شو. دا د نن ټاپک دی زموږ. پر دې باندې به موږ رغاږو چې موږ په عام لایف کې کوم چې موږ سوچ وو موږ د دنیا کامیابه ترین خلک جوړېدلی شو که نسو جوړېدلی. چې کوم ټیم زه کوچنی ولم نو زما یو د اکا زوی سره موږ د خپل اکا یو کوچنی کیبن موږ چلولی. ما به دا سوچ والی چې ما بزنس کولی او په غټ لیول ما کولی او هغه ټیم د ضیاءالحق زمانه وه د صدر ضیاءالحق پاکستان. نو ما په ذهن کې به دا ولوسي د صدر ضیاءالحق سره زما تعلقات وایه زه په هغه لیول باندې زه وایم. نو د انسان دا سوچ وایي چې څوک ویني نو د سوچ هغه لیول ته لاړ شي. نو په دغه حواله باندې په دې حواله باندې زه یو بل سټوري تاسو ته سناو کوم چې یو هلک وایي د امریکې یو سټوري ده. یو هلک وایي د مور سره به دی تللی د مور نرسه وه او دی به له خپلې مور سره تللی هاسپیټل ته. نو هلته به چونکې مور د ده پلار نه وایي نو مور یې لویازې وه په کور کې دی نه سو لګولی. نو دغه هلک به له ځان سره بوزلی دی به له خپلې مور سره هاسپیټل یا هسپتال ته تللی. نو هلته به ده دا ډاکټران کتل. ډاکټران چونکې په هسپتال کې د هغو ډېر زیات پروټوکول وي غټ خلک په هسپتال کې نو ډاکټران دي نو د هغوس کوم پروټوکول یا نرسز یا نور کوم څه د دې عمله هغه به له هغه سره وله له ډاکټرانو سره. نو ده ته به یې ډېر خوند ورکولی. نو ده ویل که زه غټ شوم نو زه به ډاکټر جوړېږم. نو بیا یې دوی په هسپتال کې یو زمانه کې پرزیډنټ راغلی و یعنې د یو ایس ای پرزیډنټ کینیډي راغلی و. نو داسې ورته وکتلو چې د هغه ډېر پروټوکول وي ډېر غټ لایف سټایل یې وي او ډېر پلسان په پیسې و ډېر خلک سره و ډېر خلکو ده ته یعنې پروټوکول ورکولی توجه یې ورکوله. نو ده ته ډېر خوند ورکوي. نو ده ولته د ډاکټرانو هم غټ خلک شته دا سړی خو ډاکټر ډېر غټ سړی دی. نو ده په ذهن کې دا راغی چې دا هر څوک زه به دا جوړېږم. بیا له وخت سره دا وخت راغی دا سړی په خپله بیا د امریکې پرزیډنټ جوړ شو او دا کہانی ده د پرزیډنټ کلینټن غه. نو دا ما په دې درته ویلي چې انسان کم ټایم د یو سوچ وایي په کوچنیانو باندې موږ ډېر غټ غټ سوچونه وو. موږ هر هلک دا سوچ وایي زه به دا جوړېږم څوک یې زه به هیرو جوړېږم. که دی زاری بازي کوي فلم یو شی ګوري یا که داسې نیوز ګوري دی زه به مطلب دا د پرزیډنټ به جوړېږم یا به یا منیسټر جوړېږم یا هر شی د ده په ذهن کې یا یو غټ بزنسمین به جوړېږم. بیا له وخت سره ستې د ده دا شان ختم شي چونکې د دې ذهن باشعور خدای ډېر شي لیکن چونکې د ده ذهن بعد کې سټاپ شي دی پریشانه شي دی په ویره کې راشي ستا زه نسم جوړېدلی. نو د نن سوال زما غدین دغه چې موږ هر سړی که کوچنی هلک وي که لوی سړی که ده په ذهن کې دا سوال راځي چې زه د غټ سړی جوړېدلی شم که نسم جوړېدلی. په دغه حواله باندې به نن موږ په دې ټاپک نن موږ ورغاږو. نو د دې ټاپک اول کوم پوینټ دی هغه دا دی زما په ذهن کې چې سوچ تھینکینګ. که موږ سوچ وو نو موږ یو کار کولی شو. که موږ مثال د هر شي باره کې موږ سوچ وو دغه باره کې بیا موږ هغه اچیومنټ کولی شو. لیکن چونکې بعد کې بیا په موږ په ذهن کې ویره راشي موږ شاید موږ دا نسو جوړېدلی لهذا په دې وجه موږ هغه کار یې لاکو مخ ته. نو په دې حواله باندې کوم سوچ دی یعنې پازیټیو تھینکینګ. پازیټیو تھینکینګ که زموږ په ذهن کې یعنې مثبت سوچ که زموږ په ذهن کې نو موږ هغه ځای ته تللی شو. مثال کے طور پر د ملک په حواله که موږ سوچ وو د ملک په حواله باندې له وزیر اعظم ځای واخې صدر ځای راواخې منسټر ځای راواخې یا یو آرمی چیف ځای راواخې یا نور کوم خلک موږ وینو په نیوز کې نو موږ په ذهنو کې دا راځي یا کوم څه بزنس مینز دي یا څوک دي یا اکثر موږ په نیوز کې ګورو نو موږ په ذهن کې دا شی راځي کاش که موږ دا جوړ شوی وای یا دا موږ په ذهن کې راځي. لیکن چونکې پر هغه باندې موږ کار نه کوو یا زموږ کوم ویره ده په زړه کې یا زموږ کوم په زړه کې ویره ده هغه موږ په زړه نه ننوځي موږ دا موږ نسو کولی. نو له دې وجه موږ هغه کار بیا مخ ته نه اچیو. په دغه حواله باندې خاص طور په که زموږ اول پازیټیو تھینکینګ وي هر ټارګټ که زموږ په ذهن کې وي. مثال کې طور پر زه به یو خبر بل درته وکړم. زما یو دوست دی نن سبا په یو ملازمت باندې دی. هغه یې زمانه کې ما ته وویل چې زه یو زمانه کې ما رایټینګ کوي په اخبار کې او په هغه زمانه کې حمید میر نن سبا ماشاءالله ډېر غټ صحافي دی هغه به رایټینګ کولی. ده به ما ته وویل چې زما رایټینګ به پورته وي د حمید میر رایټینګ به لاندې وي یا زه به زما رایټینګ به تر حمید میر ښه رایټینګ وي هغه به پورته راتلی. چونکې بعد کې ما ته چا مطلب دا دی چې
لار نه راوښوله یا زه مطلب انکریج نه کړم نو ما هغه کارګر سیله کوي یعنې ما د رایټینګ کارګر سیله کوي نو زه پر هغه ځای پاتې شوم یعنې غټ رایټر نه شوم جوړ او حمید میر سو نن دا دی غټ صافي دی جوړ دی نو هر کار که موږ شروع کړو او کنټینیوسلی موږ لګیا سو او مسلسل یې موږ کوو او زموږ په زړه ویره نه ننوځي زموږ په زړه کې ویره نه وي نو موږ هغه کار مخته بیا اچیو کولی شي زموږ هغه کار ته موږ ځان رسولی شو مثال के तौर पर अगर पॉजिटिव थिंकिंग का बख्शे के राजी इसका स्ता पॉजिटिव थिंकिंग की लागा सर बिया का स्ता बिलीफ यानी स्ता यकीन ज्यादा ही मतलब अब जाम बानी यकीनन कवे सदा कार का बोले से का स्ता यकीन पदा स्ता अब जाम बानी नहीं या जमा खपल बजान बानी यकीन नहीं नमोज कार शायद बिया मुझ न हो बोले मुस्तकबल जान तो मुझे मुझदा कार न सको बोले नूर खलق यही लागा बाद बिया इसका मख्त राजी अगर बर्निंग डिजायर्स मके मुझे वीडियोस के मके वही दे का स्ता शदीद ख्वाहिश کته یې زه خامخا دا کار کوم نو ظاهري خبر دی بیا به ته پر هغه باندې ستا کار شروع کړې نور کونه والا خدای دی چې هغه ته کار روان کړي نو بیا آخر کې به هغه ځای ته رسېږي سات سات له هغه سره بیا که موږ پلانینګ وکړو بیا موږ پلانینګ مطابق موږ کار روان کړو موږ په دې کار په څه کار کوو مثال کے طور پر که یو رایټر جوړاږي یو صافي جوړاږي د هغه لپاره دا طریقه کار دی دی په یو اول ور په یو کوچني خبر کې کار وکړي هغه سره د خپل نور نالج زیاته کړي بوکس سټډي زیاته کړي او لا غسر د نور د انګلیش او د کوم څه زبانونه هغه سره زده کی نو سوکا بیا د په دې کې مختزي دغه سیز مر په دې حواله باندې یو بل سټوري د جاوید چودري جاوید چودري کوم ټیم کار شروع کولې د خپل ویډیوز کې یای په خپل کلمانو کې د یای سما کوم ټیم اولور کار شروع کولې نو زه راغم د یو اخبار دفتر ته نو هغه ته ما ولس به ماته کار ماته راکاسته هغه کار خو نسته نو دور تولس به کم ټیم که جاب زراغو بیا به زه اپلای پر وکړم هغه ول ټیکس که جاب راشي بیا به ته اپلای پر وکړې بیا ته راسه نو دا جاوید چودري خپله یې زه هر ورځ دغه به راتلم نو دوی به پوښتنه کله هغه بل یاره ستا څه پرابلم دی ته هر ورځ ولې پوښتنه کوې هر ورځ ولې موږ له راځې نو ده ولس به ما ورته وویلې چونکې بله بانخ نه وله مال به زه په هاسټل کې بیا زه اوسم هغه ټیم ټلیفون موبایل وغیره نه و تاسو که ماته ټلیفون وکړي هاسټل په پیټیسل فون باندې شاید خلک به ما نه راوبولي نو زما شاید چانس به ضایع شي لهذا زه په دغه راځم بیا د خپله یایي زما به زه به روزانه راتلم نو ما به د ویډیو کیلې نه ځان سره راواخیستې یا پنځه شپږ کیلې به ما له ځان سره راواخیستې یو کتاب به مې راواخیستې له عصري به مې پوښتنه وکړله بیا به مخامخ یو بینچ په هغه به ما له ده ځای اجازت واخیست زه دلته کښېنم نو هغه به به ټیک په اول ورځ کې اول به یې مه کښېنه چیشته ناست نو ما بانه ورته جوړه کړه زه خو په دې دلته ناست یم ډېر زه باندې ګرمي ده یا زه به دا ګرمي لږ ترې شي بیا به زه کښېنم او دا ګرمي لږ به ترې شي بیا به زه څه ساه وکړم بیا به ووځم هغه ول ټیک دی بس کرتے کرتے دا سړی مې آخر کې دورې تنګ کړي چې آخر کې زما ګرد شناخته شو نو زه به ډیلي راتلم دلته په بینچ باندې به ناستم دوې کیلې به مې ده ته ورکړې دوې کیلې به ما وخوړې نور به ما خپل کتاب ویلی بیا به زه ورته ناست ولم بیا به مې کتاب ویلی ولې ورځ به تېرې شوه نو داسې تقریبا 10 که 15 ورځې تېرې شوې آخر کې دا خلک بیزاره شو چې دا روزانه موږ له راځي لهذا موږ به د ده ټیسټ واخلو بیا د ولس ما ټیسټ یې واخیستې نو زه په اول ټیسټ کې فیل شوم بیا په دوم کې فیل شوم بیا ډیلي زه ټیسټ روزانه راتلم ډیلي به ما ټیسټ وکولې بیا هر ورځ ما ټیسټ فیلېدی هر ورځ به دوی نه ما زه ټیسټ اخیستی ما به ټیسټ فیلېدی په دې کرتے کرتے 10-15 ورځې په دغه کې تېرې شوې آخر کې هغه مجبور و سرور دا سړی نه ته راځه پاس یې کړه پیسې پاس کړم بس بیا له دې بعد بیا آخر کې ټیک ته پاس یې اوس نو موږ سره ویکینسي نشته موږ سره مطلب دا دی د ملازمت یو پوسټ نشته کم ټیم پوسټ راشي نو به موږ ته بیا راوبولو بیا د ورځې بیا هر ورځ راتلم نو هغه به اوس بیا ولې هر ورځ راځې ما بل به خبر هغه ده زه وروره غریب سړی یم بیا به تاسو وروره بیا یو مطلب دا زما چانس را ضایع کوي نو پوسټ پر راغلی زه به نه یم خبر نو بیا به زه مخامخ آخر کې هغه سړی له ما زه بیزاره سو هغه به زه تا ته روزانه نه شم ویلی ته به روزانه راځي زه به تا ته یم چې یا پوسټ نشته یا پوسټ شته ډول ما به ورته وویل زه به تاسو له راځم مخامخ کړکۍ دی په دا کړکۍ کې به زه در راځم نو له دې بعد ته نور هېڅ مه کوه ته خالي سر ښوروه که زه تازه ولدم ته داسې سر وښوروه به زه په ستا پوسټینګ نشته به کله اوس پوسټینګ راغلی وي په هغه ورځ صحیح سر وښوروه نو به زه درته راسم نو په دغه کې کرتے کرتے آخر کې بیا له دغه ځای هم دوی بیزاره سو آخر کې به ما ته بیا یو پوسټ راکوي نو ته له دې اندازه ولګوه که دا سړی نن کامیابه دی نو ته په هغه زمانه کې دا تهیه کړې دی زه به صافي جوړېږم نن ماشاءالله یو ډېر غټ صافي دی او ډېر غټ سړی دی نو په دغه حواله باندې که زموږ داسې سیسټم روان شي که زموږ پلانینګ وي
زموږ پوزیټیو سوچ سي زموږ برنینګ ډیزایر وي د هغه سره پلانینګ وي بیا زموږ ویژن وي موږ په ذهن کې دا ویژن کښېږدو ویژن مقصد دا دی چې ته به هغه شی ږدې که ته هر شی جوړاږې که ته پرزیډنټ جوړاږې که ته صحافي جوړاږې که ته یو سپورټسمین جوړاږې که ته یو ساینټسټ جوړاږې ته به هغه ویژن هغه په ذهن کې به هغه خاکه چلوي هر وخت سهار غرمه ماښام د خاکه چلوي بیا ته هغه ځای ته رسېدلی سي دغسې بیا له دې بعد نیکسټ یو شی راځي اټو سجیشن په انګریزي کې اټو سجیشن ورته وایي او مقصد دا دی ته به ځان ته بار بار د هغه کوم شی ته جوړاږې د هغه په حواله باندې به ته ځان ته غږاږې که ته مطلب دا دی چې یو بریکوریټ جوړاږې ته به یې زه پلانی افسر یم که ته یو ډاکټر جوړاږې ته به یې زه پلانی ډاکټر یم بار بار به ځان ته دا یایې ته دا پلانی سړی یې نو دا ته پر ورځ باندې څو وارې دا خبره ځان ته کې نو به آخر یې الله تعالی تا د هغه ځای درکړي د دنیا هغه خبره ده چې په دنیا کې تقریبا ډېر نمونه شته موږ اکثر ډسکس کوو په ویډیوز کې موږ ډسکس کړي دي مثال کے طور پر یو سړی دی آینسټاین نوم د هر چا پېژني هر څوک آینسټاین پېژني د هر چا که ته پوښتنه وکړې د آینسټاین هغه سړی پېژني که دی 5 جماعت ده ویلي دي نو د سړي په ذهن کې دا راتلی چې بهی زه آینسټاین جوړېدلی شم نشم جوړېدلی دغسې د ایډیسن خبره ده تقریبا هر سټوډنټس د هر سړي په ذهن کې د ایډیسن یو ساینټسټ تر سوی دی دغسې نیوټن دغسې دی دغسې په هغه والا باندې پخوا زمانه کې کوم هسټریکل شی دی دغسې د افلاطون نوم ډېر مشهور دی حالانکه تقریبا 2000 کال له مخه دا سړی تر سوی دی لیکن نن د نوم شته نو دا د انسان په ذهن کې دا شانګرد راځي چې آیا زه د دغه ځای پر رسېدلی شم نو که د سړي سوچ دا وي که زموږ کوم سوچ وي نو دغه که موږ ځان ته یار دا سوچ وي موږ دا کولی شو نو بیا بالکل کېدلی شي نو دنیا په حواله باندې تقریبا اوس کله انټرنیشنل کمپنیانې دي انسان په ذهن کې دا راتلی چې زه د یو انټرنیشنل کمپنۍ CEO جوړېدلی شم پرسې جوړېدلی زه د یو انټرنیشنل NGO یا د انټرنیشنل کله اقوام متحده د هغه سیکرټري جنرال جوړېدلی شم یا زه د دنیا یو پاپولر انسان جوړېدلی شم یا په هغه والا باندې کله چې یو غټ بزنس مین دي لایک ایلن ماسک جیف بیزوس مارک زکربرګ دا خلک څنګه جوړ شو دا دغسې عام خلک وو دا تقریبا داسې خلک نه وو چې دا ډېر ماړه خلک وو یا د دوی مطلب ډېر های فیملیز د خلکو تعلق لري لیکن دا په ذهن کې دغه سوچ ولرئ په هغه باندې دوی عمل وکړئ نن ته دغه ځای پر راغلو دا تقریبا کوم خلک چې مخکې ویډیوز کې موږ ویلي دي چې دوی په مطلب په خپل فیلډز کې خپل کار شروع کړی دی کله د ایلن ماسک کوم دی IT او په دې کې خپل کارونه وکړل نن ته دغه ځای پر ورسېدی جیف بیزوس هم دغه د IT ځای راغلی دی مارک زکربرګ هم له دغه ځای راغلی دی سات اوس نور داسې مثالونه شته کله ارنلډ او نور داسې مطلب کوم چې اکټران دي دا ګر دغسې راغلي دغه سوچ کړی دی بیا له دې بعد بیا د پوزیشن ته راغلی دی کله سیلوسټایلونز کوم چې ریمبو ورته یایي دا په کلي کې یو ځای اوسېدلی دا اراده وکړه زه اکټر جوړاږم بیا لاړې هالیوډ ته هلته یې بیا بار بار دا مطلب پروډیوسران سره خبره وکړه او نه کوي اکسپټ بېرته کلي ته لاړې له کلي بېرته بیا راغی دوباره بیا خلکو پر خندل سوی تخ نسې جوړ لیکن آخر نن دا یو اداکار جوړ شو انټرنیشنل اداکار نو د دې مقصد د دې خبرو دغه دی چې په دنیا کې سړی هر ځای ته رسېدلی شي که د یاره سوچ وي د اراده وکړي بیا کوم چې پوزیټیو تھینکینګ دی په هغه باندې د خپل کار وکړي پلانینګ وکړي نو آخر دی به هغه ځای ته ورسېږي نو څومره زموږ سټوډنټس دي که هر څوک دی له سټوډنټس علاوه هر څوک دی که د په ذهن کې یو اراده شته د فیوچر پلان باره کې نو د دې اراده وکړي خالي بس سوچ ته وایي او پر دې د کار شروع کړي انشاءالله الله تعالی به هغه ځای درته ورکړي